اعوذ برب الفلق سوره فلق نو سوره فیل نه پس نازل شوې ده په شلمه مرتبه کې په سوره السابقه بیان صفاته وفيه بیان الله خو تعوذ به لایق تعوذ دی په الله سره څوک داسې صفات مالکی هغه صفنانی ول پکار دي یادا سره ربط وای دې کې بعد ترجمه مو شو ها مسلمان د توحید بوټه نال کو اصل کې قران شریف ختم شو په سوره اخلاص باندې سوره اخلاص څخه قران شریف ختم ټول قران شریف مقصد د الله وحدانیت دی د الله وحدانیت ثابت شروع اوس د الله د وحدانیت دشمنانی څه ظاهري دشمنانی او څه باطینی دشمنانی اسلام بوټه کړل دا اسلام بوټه شوکې چې شوکې ها سو حفاظت به کوي اول د تشان نزول وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جادو شو لبید بن عاصم او دا غلونه وکړو نبی علیہ السلام د خادم په لاس باندې نبی اسلام د ګومنځ غاخونه حاصل کړی او د نبی اسلام یخته مبارک او د شمع نه مجسمه جوړه کړی و نبی اسلام مجسمه جوړه کړی و او د یو لستار دا د تارونو کې یو لس غوټي ور کړی وي یو لس غوټي دا مجسهره کړو ابیر زیاروان کې حق کړو نبی علیہ السلام باندې شپږ میاشتې بنا بر اختلاف اثر وو مدد سحر څوک څلوي کړ زیادای څوک شپږ میاشتې یادای څوک یو کال یادای حافظ ابن حجر اسقلانی سے هو المعتمد دا یو کال معتمد دی یو کال معتمد یو کال په نبی علیہ السلام اثر وو په د نوی امور کې نبی علیہ السلام به دا کار ما کړی دی هغه به نو کړی نبی علیہ السلام به دا کار ما نه دی کړی هغه کړو په د نوی امور کې نبی علیہ السلام خوب یې نه دو پرشته را لې یو سر ته ور یو خپوتا هیڅ پیشي په د باندې جادو پیشي وره ایا وای مثال دغه چا په جادو کړي لبید بن عاصم په کړي دي پس کې کړي په ګومنځ او دغه په غاخونو کې کړي جادو به کړي په بیر زیاروان کې نبی علیہ السلام کسان اولېګ هغه جادو راوخ کړو جادو دومره ناکاره جادو چې دغه خوا کې اکجوري داسې بد شکل وي لکه د شیطان سرونه او دا غوي وبو داسې جړې شوی لکه د نکریزو خوشتي وبو دا څنګه کجورو دا کوي وبس خوشتي شوی دا سورتونه دواړه الله راولېګل یو آیت پیوي او یو غوټه به فرانستله یو لس والے غوټه فرانستله شي نبی علیہ السلام داسې آزاد شو لکه اوخفا ها چې فرانستله شي او آزاد شي داسې نبی اسلام بدن دا آزاد شروع دا شان نزول شروع اسلام بوټه وکړل شو اسلام د بوټي دشمنانی بعض مخلوق په طبیعت کې شری بعض مخلوق په طبیعت کې شری ناغه چې کم دی د اسلام بوټه کټکې و بیری به گزار به کی الله یقول او پیغمبر اسلام اعوذ فنانسم برب الفلق فرب د سبا باندې من شر ما خلق د شر د مخلوق نه هغه مخلوق نه کې دغه طبیعت کې شری د اسلام بوټه کټکې ما یا موصوله ده من شر الذي خلق یا ما مصدریه ده من شر الخلق د شر د مخلوق نه د شری مخلوق و دې مخلوق کار سره لاله دا کرونا بګیرال الله نیم د کرونا د شر نه بچ کی حرمین راته بند کړی دي مدرسې راته څه کړي بند کړي دي خلک په کورونو بند کړي دي نو دا ویل پکار دي دا غم خلوی ته چوي دام خدي ولا قران سورتونه وایي نبی علیہ السلام به مخکې نور تعوذ ذکر کاو چې دا سورتونه رال به په دې ست تعوذ نیو په دې ست تعوذ لسي الله د ټول مخلوق د شر نه بچ کی درې ځله سار وای درې ځله ماقام نبی علیہ السلام ویل څو پورې نبی علیہ السلام حیاتو دا به ویل پزان به چوپ کول کله بیمار شو په مرض او پاس سره او سخت تکلیف ورته بیا شیر ها بعد صورتونه ویل او د نبی علیہ السلام په لاس به چوپ کول په نبی علیہ السلام به راخل دا یو څه شروع موږ په الله سپنا نیسو زمونږ د اسلام موټه د شر د مخلوق نه بچ کی شر د مخلوق کې دا کافران هم دي ښه د دې د شر نه دی الله بچ کی دي د اسلام دشمنان دي او په مخلوق کې دا کرونا هم ده ښه یہ کرونا کې دین ته څومره نقصان ورسو تمره کافرونه درسولې کافرو چرته کابانو شبندولې د کرونا راته څکړه بند کړه کافرو مدرسې نه شوي بندولې د کرونا راته څکړه بند کړه جمعهتونه راته بند کړه مدرسې راته بند کړې الله دې د شر نه بچ مخلوق کې ټول راځو بیا الله تخصیصات کوي همي شر غاسقین وسوک بوټه او کوي نو داغه د پاره به د وبو تنظیم کوي چې وبو دغه شي هانو دا بوټه وچیږي همي شر غاسقین د شر د تیرین دا غدویم څه شروع
تیاره چې راشي رڼا لاړه، چې رڼا لاړه نو بس موږ د رڼا نه محروم شو، لکه بوټی چې د اوبو نه محروم شو. دا تیارې بیا عامې دي، که د شپې نه تیارې او که دا دیني تیارې ښه د کافرو محنت شروع کړی دی. دا کوشش کوي چې دا مسلمانان نه دین ختم شي او په تیاره کې واقع شي. نو دا قرآن او حدیثو دا د دې دین د په بوټي دپاره خړوبول دي. د قرآن او حدیثو د اسلام بوټی خړوبېږي، دوی کې دا د اسلام او د قرآن او د حدیثو خدمت ختم شي، دا د اسلام بوټی به اوچ شي. موږ په الله څخه پناه نیسو چې د کفر د تیارو نه هم بچ کړي. دا د شپې تیارې دا خطرناکې، او دا د شپې اکثر سړی پکې عبادت کوي، دا پکې د دشمن نه تښتي، نو دا خو خیر شو. دې وجه الله دا غاصب نه کېره ذکر کړی ده. څه معنا هره تیاره دا شر نه وي. نو هغه شی تیارې چې هغه دیني دي که دنیوي دي د هغې نه دی الله موږ بچ کړي، د کفر د تیارو نه دی الله مسلمان بچ کړي. او دا کرونا د وجې د کومه تیاره راغلې په دې ورځو کې بچې حرم شریف کې کم ټیلو چې ناشنا غونډه ټیل به ډېره مزه به کوله، سړی به پکې ډوډۍ له نه چوتلی. یو ځل زه په روژه کې راووتم، په ویشتم ما ته پته نه اوله روژه مې وه، نو زه تلم ډوډۍ له که ډوډۍ له روان شوم نه په منځ کې ون ختم، نه خوا تللی شوم نه دې خوا تللی شوم، توبه مې ویسته بیا به ډوډۍ له نه ځم، خو چې اوس حرم ته لاړ شم داسې ټیل پکې و. او اوس لاړ شه حرم ته وګوره، دا تیارې خورېږي ښه. هر عبادت هغه رڼا د هغې نه موږ محرومه شولو، د تلاوت رڼا د هغې نه موږ محرومه شو، د طوافونو د رڼا نه موږ محرومه شو. دا تیارې د الله ختم کړي. دا وقفه چې کله داخله چې په هر شي کې، نو دا کوشش پکاري چې د اسلام بوټي له اوبو ورکول پکار دي چې دا رانه وچ نشي. نو د اسلام د بوټي اوبو دا قرآن او حدیث دی، دا رڼا ده، په دې به د اسلام خړوبې ستا اسلام بوټی به بچي. که قرآن او حدیث ته منع شولو او دا منقطع شو، ستا د اسلام بوټی وچېږي. او دا څوک بیانوي؟ دا قرآن او حدیث دا علما بیانوي. د کافرو دا فکر سوچ دی وایي ټول چل په دې مولا کې دی ښه، چې دا مولا هم نه ختم کړی، نو دا دین نشو ختمولی. نو راشه دا مولان ته بدنام کا، دا مولان ته بدنام کا او دې ته راګیر که نو چې دا مولیان بدنام شروع دا اسلام به ختم شي. خو د الله قدرت ته مولان یې بدنام نه کړو، سو محنت یې وکړو او خلکو ته ښه پته ده چې دا ټول سازشونه دي، د علماو خلاف سازشونه دي، الله بیا ناکامه کوي. نو د دې تیارو نه دې الله بچ. ومن شر النفاثات فی العقد، دویم خلک د بوټي حفاظت کوي د ګلۍ نه، تماکو والا د برې پلشته خور کې چې ګلۍ پې ونه شي. نو دا دریم څیز دی د بوټي ته نقصان رسوي، داسې د اسلام بوټي ته هم نقصان رسوي. دا جادوګر دي. من شر النفوس النفاثات فی العقد، د شر د هغه نفوسو نه چې په غوټو کې پوکي کوي، دا جادوګر دي. نو جادوګر به ستا بدن وتړي، ته به ځانه خبر هم نه عبادت به نشي کولی، تا به در باندې جادو کړی. دا نفاسات الله د مؤنث صیغه ذکر کړل. دا جادو خو سړی هم کوي، د هغې جواب دا دی چې نفوس ورته راوباسئ یا ورته جماعت راوباسئ. من شر الجماعات النفاسات فی العقد. په تفسیر حقانی لیکلي دي حاجې دا جادو دا د ښځو کې ډېر زیات دي، دا ښځې بالماضي ماده پکې ډېره راځي، په دې کې دا شیطان تابع کېږي، دا کوډګرې په ښځو کې ډېرې دي. نو که دا سړي کوډې کوي دا په حکم د ښځو کې دي، دا سړي چې کوډګر دي دا په حکم د ښځو کې دي. نو دا صيغه تغلیبي ده، الله دې د ښځو د کوډو نه وساتي. او کوم سړي کې د ښځو په معنا کې دي، په حکم د ښځو کې دي چې دا سړي کوډګر دي، نه دې د شر نه دې الله بچ کړي. او یو معنا تفسیر حقانی وغیره دا کړي چې د نفاساتو نه مراد دا مکاره زنانه دي، او د وقتو نه مراد د سړي ارادي دي، سړي کلکه اراده وي، او که زنانه ورته متوجه شو مکاره زنانه سوای، نو سړی د خپل ارادې نه اړوي. د مغرب والا په زنانو باندې محنت کوي. نبی علیہ السلام فرمایي اتقوا دنیا، د دنیا نه ځان وساتئ. اتقوا النساء، نبی اسلام یې زنانو د فتنې نه ځان وساتئ. اوله فتنه چې بني اسرائیلو کې واقع شوې د زنانو په وجه واقع شوې ده. ما واقع کې د بیانوم خو اوږدې دي، خو نبی علیہ السلام قرآن شریف کې راځي زین للناس حب الشهوات من النساء، نمبر 1 پکې سره من النساء ده، په مشتهیاتو کې نمبر 1 زنانه ده. نو مغرب والا زموږ په اسلام آباد کې لګړې زنانه راوباسي. دا یې مطلب دی چې دا نفاسات شي، دا په غوټو کې پوکي کوي، دا به سړي د خپلو ارادو نه واړوي، سړي به د خپلو ارادو نه واړوي. څوک چې غوټه پرانیزي او نه پرانیستلی شي لاړې پکې ورتوکي، نو دا زنانه پکې لاړې ورتوکي، هغه مکارې زنانه سړی د خپل ارادې نه واړوي. نو داسې مکارو نه دې الله بچ.
ومن شر النفاثات کې لام د استغراق د پاره دی دغه نفاثات ټولې ناکاره دي په لوقد په غوټو کې پوکی کوي دریم حسدګر دی حسدګر براشي او ستا بوټه وکټ کی ومن شر حاسد د شر د حسدګر نه پناه نیسو اذا حسد چې حسد ظاهر کی الله څخه ذکر کو هر حسد دا مضموم نه دی لا حسد الا فی اثنين انو دی وجه نزلت الله نکیره ذکر کړه نفاسات او جادو هر یو مضموم دی الله معرفت ذکر کړه هر تیاره مضموم نه ده او شر نه دی الله نکیره ذکر کړه او د حاسد ته قید ولګاو اذا حسد چې حسد ظاهر کی حاسد چې خپل حسد نه ظاهر کړي ځان ته نقصان رسي او چې حسد ظاهر کو عملی جامع اورا غوسته بیا ته ضرر رسي الله دې مدینه بچ دا د بوټي حفاظت شروع خدا د بوټي حفاظت خو د اسلام راغی اوس یو بل صورت ته بګي الله اکبر